بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. سورة الروم آیت نمبر 2 دعوت لفکر ورکی کوم کسان چې موږ هلاک کړي دي داو حالت خو تاسو وګورئ. موږ ته به هغوی به هلاکولو کې هېڅ قسم پریشاني تکلیف نه و. که تاسو په حق او په صحیح لاره روان شئ خو څه مسله نشته، او که تاسو روګرداني وکړه د حق نه نو موږ ته دا خبره څه ګرانه نه ده چې تاسو له په دنیا کې هم عذاب راکړو او د آخرت عذاب خو چاته تللی نه دی. قل سیرو فی الارض ته ووایه چې وګرځئ په ځمکه کې، فانظروا پس وګورئ کیف کان عاقبة الذین څرنګه شو انجام د هغه چا من قبل چې مخکې وو. پخوانو خلکو انجام وګوره، عادیان وګوره، سمودیان وګوره، اصحاب مدین د شعیب علیه السلام قوم وګوره، لوط علیه السلام قوم وګوره، نوح علیه السلام قوم وګوره. کان اکثرهم مشرکین، اکثر په دوی کې مشرکانو. تاسو له څه پکار دي؟ فاقم وجهک، پس ټیک خپل مخ للدین القیم، صحیح دین تا. الله دې موږ تاسو په صحیح دین باندې روان کړي. من قبل مخکې د دین ایات یوم چې راشي داسې ورځ لا مرد له من الله، چې نه به واپس کېدل د هغې دپاره د الله د طرف نه. چې ورځ راغله بیا به راغلي، که زموږ هر څومره ناخوښ یې خو بیا راغلي. یومئذ یصدعون، په دغه ورځ به دوی جدا جدا شي، حق به حق شي، باطل به باطل شي. من کفر فعلیه کفره، چا چې کفر وکړو پس د هغه باندې ذمهواري د کفر د هغه ده. ومن عمل صالحا، چا چې نیک عمل وکړو فلانفسهم یمهدون، پس د ځان دپاره یې ځای جوړ کړو، ښه د ځان دی او بد د ځان دی. لیجزی الذین آمنوا، چې بدله ورکړي مؤمنانو ته، وعملوا الصالحات، او عمل نیک کړی، من فضله د خپلې مهربانۍ نه. یوازې دا نه چې د هغو د نیک اعمالو بدله ورکړي، بلکې من فضله خپل د فضل نه به زیات کړي. انه لا يحب الكافرین، یقینا الله مینه نه کوي د کافرانو سره. قل سیروا فی الارض، ته ووایه لاړ شئ په ځمکه کې، فانظروا پس وګورئ، کیف کانا څنګه شو، عاقبة الذین انجام د هغه چا من قبل
چې مخکیو کان اکثرهم مشرکین اکثر په دوی کې مشرکانو فاقم وجهك صدق مخبر للدين القيم نیغ دنتا من قبل مخكي أن يأتي يوم دراتلو ددس روزنا لا مرد له من الله نبي واپس کېدل د هغه د پاره د الله د طرفنا يومئذ يصدعون فدغرز بدوی جدا جدا شي من کفر چاچ انکار کو فعليه كفره بس پد بعد د کفر ذمواری ومن عمل صالحا چاچنی کی اکڑا فلانفسهم يمهدون دسان د پاره سے جڑ کو لیجزی الذین آمنوا چه بدلور کی مومنانو تا وعملوا الصالحات چه عمل نیک کڑی من فضله تخبل مهربانینا إنه لا يحب الكافرين يقينا الله من نكيد كافران سرا اللهم صل على محمد ولا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله ورش بيدي زمن دا ټوټه ټوټه عمل په خپل دربار کې قبول کړه الله دا کې نستل قبول کړه الله دا قرآن زمون ملګری کړه دنیا کې ملګری کړه زنکدن کې ملګری کړه قبر کې ملګری کړه قیامت پر ورځ ملګری کړه ټول صراط باندې ملګری کړه جنت ته پر رسول کې زمون ملګری کړه الله پاک دا قرآن زمون د پاره حجت جوړ کړه الله په دې موږ عمل توفیق راکړي دا قرآن سنت از دا کول پاغه عمل کول بل ته خودل مونږ آسان کړي الله د دین سره دیندار سره محبت نصیب کړي الله په دې اشاره کې بیا د ليله القدر شپې دي دا خورش پې د نن د رښتیا مشپه ده الله په دې کې ته د خلکو چټلو د اور نه آزاد الله مونږ ته آزاد کړي الله مونږ د جهنم نه آزاد کړي الله اخلاص پیدا کړي کوم کسان ګناهګار دي الله زموږ ټول ګناهګار دي الله زمون گناہوں کو نیکو بدل کر اللہ زمون گناہوں کو نیکو بدل کر پدے حاضر جمع کے پنارنوں کے پسانانوں کے ډیر زیات محتاج اور ضرورت مند ناستی اور زړه کې حاجتونه دي مقصدونه دي الله پاک د دې ورش په د برکت هغه ټول حاجتونه کوم چې د شریعت موافق دي الله ته پورا کړه کوم پکې نه جوړې دي صحت ورکړه الله کوم تندرست دي فراخي نصیب کړه کوم قرضدار دي قرضو تنظیم وکړه الله څوک بے روزګار دي حلال روزګار ورکړه الله څوک په حرامو کې اخته دي الله د حرامونو بچ کړه الله صلی الله